بسم الله الرحمن الرحیم. باب المضارب یضارب. حجی دی باب کې راته مولوی صاحب د مضارب د مضاربت بیان کوي چې مضارب د مضاربت پیسې بل چاله په مضاربت ورکی دا به څنګه وي. نو دا دویم مضاربت دی. نو تر اوسه پورې د اول مضاربت بیان وشو چې رب المال څوک مضارب جوړ کړي د هغه. اوس چې دویم مضاربت چې دغه مضارب بل څوک مضارب جوړ کړي. پوهېږئ به خبرې اسانې دي، غوږ کې دي چې ډېر وشي. ښه توجه ده که نه؟ ټول بره ګورئ. مولوي صاحب یو مضارب دی، هغه ته رب المال دا نه دي ویلي چې ته دا د مضاربت پیسې بل چاله په مضاربت ورکړه. نو مخکې موږ مسله کړې وه، نه شي کولی ده. یو وخت خپل مثل لره متضمن نه وي، نه ده ته د مضاربت اجازت کړی چې ته پکې کار کوه، دا نه چې بل څوک مضارب جوړ کړي. صحیح شو. خو که دې مضارب دا پیسې بل چاله په مضاربت ورکړلې نو به امام صاحب وایي دا سړی به دا دویم مضارب به ضامن جوړېږي. مضارب یار دویم نه همدغه اول یوسف ماله پیسې په مضاربت را کړي، دا اجازت یې نه دی را کړی چې زه دې دا پیسې بل چاله په مضاربت ورکړم. دا مسله وشوه. ما دا پیسې راواخیستلې د عبدالوهاب له مې په مضاربت باندې ورکړلې، نو دا مې د مالک د اجازت نه غیر کار وکړو که نه؟ داسې ده که نه؟ او موږ ویلي کله چې مضارب د رب المال مخالفت وکړي دا به غصب وي، او غصب کې خو به تاوان نه راځي. اوس امام صاحب رایې دا ده چې نفس ده چې مضارب بل چاله په مضاربت پیسې ورکړي دې باندې ضامن لا نه جوړېږي. بیا چې د دویم مضارب پکې عمل شروع کړو د پیسو کې کاروبار او ګټه نه ده شوې، بیا هم لا ضامن نه جوړېږي. چې کله ګټه وشوله اوس به دا مضارب اول ضامن جوړ شي. تا ولې هلکه مخالفت وکړو د رب المال د حکم نه رسېږي. صاحبین وایي چې څنګه مضارب دویم مضارب له پیسې ورکړې نه ضامن نه جوړېږي، خو چې دویم مضارب پکې عمل شروع کړو ضامن شو، ګټه شوي یو که نه. امام ظفر رحم الله فرمایي او دا د امام یوسف رحم الله یو روایت هم دی چې د مضارب څنګه پیسې دویم مضارب له ورکړې بس ضامن شو. عمل یې کړی که نه یې ګټه یې کړي یو که؟ صاحبین قول مفتابي دی. ګوره یو ده وایي دا د فعل مضاربو کله چې ورکړي مضارب المال مال الى غیر بل چاته مضاربتا بمضاربت مانی ولم یأذن له حال لا چې اجازت نه کړي د مضارب ته رب المال لم یضمن نو ضامن نه جوړیږي دا مضارب بالدفع صرف د پیسو باور کړه ولا بتصرف المضارب الثاني او نه بده معنی چې مضارب ثاني تصرف وکي کله به ضامن جوړیږي حتی يربح تر دې چې د مضارب ثاني ربح وکي ګټه فاذا ربح کله چې مضارب ثاني ګټه وکړه زمين الاول دی وخت به ضامن شول مضارب د رب المال لپاره. وهذا روایت الحسن نبي حنیفه رحمه الله وقال صاحبين فرمای اذا عمل به کله چې مضارب ثاني عمل بدی مال کې وکي بس ډایرکټ ضامن جوړ شو. ربح او لم يربح ګټه کړي یو کو نه کړي. وهذا ظاهر روایت هم دا مفتابه رای ده. وقال امام ظفر رحم الله فرمای يضمن بالدفع څنګه چې دوی مضارب لور کړ ضامن شو عامل عمل کړي او لم يعمل نه کړي. وهو روایت نبی یوسف رحم الله دا قسم کړي وکنه. وجه سره د دې دلیل ورته سمته وګورئ لأن المملوك له الدفع على وجه الإيداع. توجه مضارب سره چې کومې پیسې د رب المالي دا خو به طوري ودیعي بل چاته ورکولی شي، خو به طوري مضاربت وغیره او د ودیعه پرېښوستل او به طوري مضاربت یې ورکړلی نو مخالفت د رب المالي وکړو که نه، او مخالفت سره مخې سره غاصب جوړېږي او غاصب چی ضامني. خبرې ګوره ډېره مزیداره ده. ګورئ لأن المملوک له ځکه ملک چې د مضارب ته میلاو دی لأن الذي ملک له د څه د وجې نه چې د مضارب مالک دی که نه هغه الدفع على وجه الإيداع هغه دا ده چې ته دفع کولی شي خو په طریقه د ودیعي. وهذا الدفع او دا دفع چې کړي دوی مضارب له چې پیسې ورکړي دا خو على وجه المضاربت ده. ولهم هذا صاحبینو دلیل واورئ هغه وایي دا دفع چې ده چې پیسې ورکړي له عمل یې پکې نه شروع کړی دا لا ایدا د ودیعه ده که د دې مالک د مضارب دا کولی شي، خو چې د دویم مضارب عمل شروع کو اوس ودیعه نه ده ځکه موده عمل نه کوي. اوس به دې وخت کې دا اول مضارب څه جوړ شي؟ غاصب. ځکه مخالفت د رب المال چوکي غاصب جوړېږي که نه، زمان به پرې راشي. ولو ما د صاحبینو دلیل لري چې ان الدفع و ایداء دا ودیعه و بشرو کې حقیقت به اعتبار سره ودیعه و انما يتقرر
او دا جوړیږي مضبوطیږي کونه للمضاربه وانما يتقرر كونه او مضبوطیږي کېدل د دې دفعي دا يتقرر د پر فاعل شو او مضبوطیږي کېدل د دفعي د مضاربت د پر کله مضاربت د پر جوړیږي بالعمل چې څه وکي نو چې کله د دویم مضارب عمل وکړو اوس د مضاربت د پر شوله اوس مخالفت ثابت شو اوس غاصب جوړ شو او چې لا دویم مضارب عمل نه کړي کنه اسی ور کړی نو هغه پورې لا ودیا دا ودی کې خو اجازه شته مضارب ته چې چاله ورکی هغه پورې غاصب لا نو غاصب کله جوړ شو چې کله د دویم مضارب عمل شروع کو نه رسی پی نو فکان الحال د دویم مضارب د عمل نمخ کې چې کوم حال لې پیسې ور صبرتی دی لا مران ام موقوف دی قبل ود دی عمل نمخ کې څه مطلب عمل بونه کې تشودیا وای عمل بو کې او مضاربت عمل غصب به جوړ شي نو لا کړه خو نه دی کنه نشه موقوف دی حکم نه جاری کوم ولی ابي حنیفه امام صاحب رحم الله فرمایي ما ته وګورئ وای چې کله دویم مضارب لته شي پیسې ور کړل عمل نه دی کړی ودیا دا به چې هغه عمل شروع کو کنه به ابزادا بزعت ویلو کنه چې کارته کا وکټ ټول مال راکوا او د دې مضارب ته اجازه شته د دواړو شته کنه ویلیمو ها چې کله ګټه وشوله او ګټه وز نیمه نیمه شوله اوس نه ودیا جوړه شوله نه ابزادا بلکې اوس تش مضاربت شو او مضاربت مخالفت دی یا غصب اوس جوړ شو ولی ابي حنیفه رحم الله ان الدفع قبل العمل د عمل لمخ کې دفع چې ودا ایداوا وبعد او د عمل بس دا ابضادا والفعلان يملكهما او دا دواړه فعلونه مالک د دوړو فعلونو مضارب د دوړه کولې شي نو ضامن کیږي نه به ما په دې دوړو فعلونو ذکر دي معنی خو مالک دی الا انه مگر دوم خبره ده اذا ربح کله چې مضارب ثاني ګټو کی فقط ثبت نو به ثابت شو له د ثاني د بار شرکت فی المال په مال کې فیضمن ضامن به جوړ شي دا رب المال مضارب اول بزامین دی وخی جوړ شي دې په مثال شي لکه رب المال د مضاربت به خپل مال سره خلط کی څنګه خلط کی کنه دی وخت کې شرکت را لې کما لو خلطه لکه دا مال د مضاربت خلط کی بغیر د مال د مضاربت سره وهذا اذا كانت المضاربه صحيحه هغه قسم چې وکړو د اختلاف ذکر شوه کوم صورت دی چې مضاربت صحیحه وي توي توجه جی برګوري موږ ویلو چې کله مضاربت فاسد شي به اجاره جوړ شي که خېلمي علم کنه اجاره کې به دا کم مضارب د حیثیت د اجیر د مزدور وي او مضارب بل څوک په اجرت باندې نیولې شي کنه نیولې شي موږ ویل تاجرانو کار دی بل څوک په اجرت باندې په دې قواعد پوه شوي اوس راشي کچري اجاره یې فاسده وا اگر چې ګټه شوی دا به هم ضامن نه جوړيږي ته دا ویل نه جوړيږي خبره پوه نه شوي ولی اجاره فاسده کې د دویم مضارب خو اجیر دی بای او اجیر د دې خو مضارب مالک دی څوک اجرت باندې نیولې شي اگر څه ګټه شوی پوه نه شوي به زنده خبره جوړه شوه خو نه رسیدلې به وګورئ فإن كانت كچري ودا مضاربت فاسد لا يضمنه نو ضامن نه جوړيږي اول مضارب وین عمل الثاني اگر چې عمل ثاني کړي وي لانه اجير زکه دا دویم مضارب خو اجیر دی فيه بد مال کې وله اجر مثل د خوجات مثل ملاويږي نو ملي صاحب شرکت پکې رااله نه دی راغلی او کومه پاسانه وایو مضارب اجرت مانی څوک نیولې شي فلا يثبت الشركه ثابت نشو به بدي فعل معنی چې بل ور کړی یا بدي عمل باندې کوم چې مضارب ثاني کولو ثم ذكر في الكتاب يضمن الاول برغوري کتاب کې د ذکر کړي قدرت کې چې دا رب المال مضارب اول ضامن جوړول شي دا یې دی ویلي چې مضارب ثاني جوړول شي کنه خلمو کنه نڅوي ثم ذكر بقدر مولا ذکر کړي په کتاب کې مختصر کې چې ازمنو ضامن بوي اول ولم يذكر الثاني نه ذکر کړي وقيل چاويلي مولوي صاحب چې امام صاحب درای موافق بکار د ثاني جوړ نشي صرف او صرف څوک به ضامن جوړي اول اصحابانو درای موافق دواړه دي جوړ شي وجه سره اصل کې مال دی یوسف پیسې امانت را کړلې زی مودع شومه دې ځنه مسله کې لنجه ده به دا پیسې م عبد الوهاب لودیا کې ور کړلې ما هغه مودع کو ابي عبد الوهاب نه پیسې هلاک شولې نو ما مخالفت وکړو کنه چې مودع ته د حق نشته چې بل څه امانت کې دی او ما کې خودلې اوس چې د اصل مالک دی مودع دا به زمان معنا علی مودعی اول نه کنه د بل نه مخستلې شي مودعی ثانی نه نو الته دی صاحب نور ایدار دوړ نه خستلې شي
او د امام صاحب رای دا د مدعی اول نشي او مدعی ثانی نه نشي الته مسله دا ده نو دلته مضارب امام صاحب مضارب ثانی نه نشي مضارب اول نه شي دا صاحبان وي څنګه چې الته د مودان هم مود او المودان هم دلته نه دوړ نشي وقيل شویلی ينبغي مناسبه دا الله يزمن چې زمين جوړ لکی ثاني عند زمين نشي ثاني عند ابي حنيفه رحمه الله وعندهم دا صاحبان ابن زمان يزمن زمين بجوړي هغه زمين کیږي بس ثاني هم بنان دا مسله بنا د علی اختلافهم دا اختلاف بنا دی په اختلاف د امامانو فی موضع الموضع کې چې کوم دی وقيل شاله بل خبره کړی دا چې دلته امام سبم د صاحبانو بشان قول کوي مضارب اول مزامین جوړل شي خيار دی وته ثاني وقيل رب المال چې بالخيار ان شاء زمن الاول کا شي زامین دی جوړ کې اول مضارب او ان شاء زمن الثاني بالاجماع دلته اجماع ده او المشهور ومشهور مذهب هم دا دی هم دا راي مفتابهم ده وهذا عندهم ظاهر صاحبانو په زمانه خو ظاهر ده خو مو د ولودا باندې قياس کوي تم دواړه زامین جوړول شي دلته وکذا عنده د امام صاحب باندې زمده سدا وجه الفرق وجه سره چلته امام صاحب مود او المودا چې دی ادم مودا هغه زمين نشي جوړولې او دلته مضارب ثاني جوړولې شي درسې په د دوی مې راي موافق یادوم اول راي خو د غیب شان و د دوی مې راي چې د امام صاحب ده دغه فرق څه دی ولې صاحب الته دوی مودا ځکه زمين نشي جوړېدل امام صاحب زمين نشي جوړولې ځکه چې د دوی مودا دا مال ایخی نو مودای اول لپاره ایخی هغه ته کې د ذاتی ګټه مټه نه باغ باندې زمان را وصل صحیح نه دي او دلته د دویم مضارب چې کار کوي دي کې ګټه د دم د نزان لکار کوي نو د باندې به زمان راولو پوه نه شوي فرق شو کنه الته دویم مودا شی د مودای اول لپاره ایخی دي خپل فائدې بکی نشته او دلته د مضارب ثانی فائدہ شته نو امام صاحب کوم دویم روایت دی هغه د مودا او المودا سره دا فرق دی ګوره وجد فرق دا له وجه الفرق له د امام صاحب د بار دي مسله موضوع الموضع کې بين هذه ما بين دي مسله کې او بين موضع الموضع هغه دا چې ان الموضع الثاني چې التا يقبضه هغه چې دا شی قبضه کوي وديع لمنفعه الاول دا اول موضع د منفعت د بار قبضه کوي فلا يكون ضامنا ضامن نه جوړيږي پیږي پیکنه اما المضارب الثاني چې مولوی صاحب دلتا يعمل د عمل کوي بمال کې لنه په نفسي د خپل نفي د فارا فجاز انه جائز ده يكون ضامنا چې دا ضامن جوړ شي ثم ان زمن الاول صحه المضاربه الاكبر وګوري دا رب المال را پاتې دلو مضارب اول زمين کو چې تا ولی بل مضارب جوړ کړي زمين کو کنه سم روپی می درکړي ټوله راکوا بس وای صحیح ده وز د مضارب اول او ثاني منس کې کوم مضاربت شوی دی به څه کومي ویغه صحیح شو مضاربت څه شو ولی دا چې کله مضارب اول زمان ورکو رب المال ته نو ګویا د مضارب اول چې مضارب ثانی ته د مضاربت کې مې پیسې ورکړي هغه وخت نه پیسې خپلې وي ځکه زمان کې ونګ نسبت کوو کنه موږ زمان کې دا خبره کړې و سره چې مې شپږ زمان ورکی کنه نو موږ به داسې وایو چې د کوم شي زمان ورکی مې مخ کې دغه مالک جوړ شوی دی ما د یوسف نه کتاب پټ کړو کنه نن 1 تاریخ باندې به میرانه هلاک شو او به مې 32 تاریخ پیسې ورکړل نه دا د سیده لکه زه 1 تاریخ نه مالک جوړ شوی و زمان مې ورکو دلته چې د مضارب اول نو رب المال ته زمان ورکو نو ګوي دغه مضاربت پیسو د مالک جوړ شوی او هغه نه بس مضارب ثاني ته ورکړي دي نو دا مضاربت ټیک شو کنه شو ثم ان زمن الاول چې کله رب المال زمين جوړ کو اول مضارب صحه المضاربه او مضاربت صحیح شو بین الاول فما بین د مضارب اول او ما بین د ثاني کې وکانه ربح دا کوم ګټه چې د بینهما د دوړو ترمنځ چې مضاربت صحیح دي او مضاربت صحیح کې قانون دی چې څنګه معاهده کړی هغه موافق بغټه تقسیمیږي وکانه ربح بینهما دا ربح چې د دوړو ترمنځ مضارب اول او ثاني ترمنځ علامه شرط دا به د شرط موافق چې د دوړو کوم لګولې هغه موافق به تقسیمیږي لانه ظهر انه ذکر ظاهر شول چې د مضارب چې دی ملک او د مال مالک جوړ شول بالزمان سره مالک جوړ شو کنه او کله نه جوړ شو من حين خالف کله نه چې مخالفت کړي دی بل ورکولې بالدفع الى غیره چې ورکولې بل لا على وجه الذي نپاغه طریقې ورکولې رضی به چې باغی من رب المال مالک راضي او باغه طریقې خو نه ورکړي کنه هغه دې نه راضي نو مخالفت چې کله وکولند دا هغه وخت مالک شو فصار كما اذا دفع مال نفسه دا د سلمړه لکه خپل پیسې دوی مضارب لور کړی دي مضاربت به ټیک نو وین زمانه ثاني
توجه جی او که رب المال را پاسېدو نو دویم مضارب یې ضامن جوړ کړ زما پیسې راکوه نو دویم مضارب چې څومره پیسو ضامن جوړ شو مضارب اول نه بېوالي بهی ستا په وجه تا خو ما سره عقد کړی او ما زما باندې زمان رالی او عقد په وجه چا باندې زمان راشي که نه هغه به د بل نالي به ګورئ وتصح کوم دی وان زمن الثاني رجع دا مضارب ثاني به رجوع کوي په اول باندې بالعقد بسبب العقد عقد په وجه لانه ځکه مضارب ثاني عامل د عمل کولو کما فی المودع لکه دا مسله په مودع کې هم ده چې مودع ثاني نه مودع پیسې والی نو مودع ثاني به واپس چانه لی مودع اول نه ولانه بل وجه دا د مولوي صاحب دا دویم مضارب خو دوکه شو غریب هغه د څه پته و چې دا پردی پیسې دي او هغه ته اجازه نه ورکړی مال یې راکوي دوکه ولا چا ورکړي مضارب اول او تاوان پرالی نو چا چې دوکه ورکړي مغه نه بیري فکأنه ضمنه وګوي چې ضامن یې جوړ کو څه مې پرې خودل کوم دغه دی ولانه مضارب ثاني چې مغرور د دوکه ملاو شوی من جهته د جهت د اول مضارب نو فی ضمن العقد ملاو شوی ده په ضمن عقد کې مخکې رستو نه ضمن عقد یې ځکه ویلو چې زه اوس عبدالوهاب ته ویم بدې لاره ځه خیر دی بس څه نشته دا لاره باندې لاړ شي غلي لوټ کي د تاوان مانه نه شي اخیستلی ځکه ده ته ما دوکه ورکړه بدې لاره ځه او ده نه پیسې لاړې خو په ضمن د عقد کې خو نه دي که نه وتصح المضاربة مضاربة صحیح شو والربح بینه بیا مې څه پرېښودل کوم دغه دی او ربح به د دواړو ترمنځ وي علامه شرط څنګه چې شرط لګولی ولې لأن اقرار الضمان على الأول قرار د زمان چې په اول باندې رالی که نه فکأنه ضمنه ابتداء دا داسې شو لکه چې رستو چې د باندې کوم زمان رالی رستو زمان خو رستو ورکوي نو ګویې چې زمان یې اول وخت کې ورکړی و اول وخت نه څه مالک جوړ شوی لأن اقرار دی لکه که قرار دی که نه او کنه علی به غلط لیکل یار لأن قرار الضمان ځکه قرار د زمان په اول باندې لأن قرار الزمان على الاول لکه مبتدا او اسم او خبر دی کا ځکه قرار د زمان چې دی على الاول په اول باندې رالی بي هغه د دې اصل مال سم شو مالکم شو دا خبر دی فکأنه گویا رب المال چې دی ضمنه ابتداء هغه ایک تاریخ نظامین جوړ کړی دی او مالی دغه ملک جوړ کړي ويطيب الربح دا کومه ګټه چې وشوله که نه د دې مضارب اول او د مضارب ثاني د مضاربت ترمنځ هغه ټیک د مضارب ثاني له ټیک د ځکه خپل عمل باندې کړی ده ولا يطيب للاعلى البته مضارب اول له ګټه ټیک نه ده نه رسې په ملک دی خو نقصان هم پکې دی ځکه کې یو طرف ته وګورو خپل مالی ورکړي مضارب ثاني ته ځکه ضامن جوړ شوی بل طرف ته وګورو چې کله د مال بل ورکول هغه پورې خو لا زمان نه ورکړی نو ملک نه خپل نه دی پردی ورکړی خو بس پیدا شو که نه دا د صدقه کې دا ګټه ولا یطیبو البته دا ربح چې نه ده ښه نه ده للاعلی د مضارب اول لپاره لأن الاسفل ځکه مضارب ثاني یستحقه د دې ګټه ځکه صحیح ده چې دا مستحق د ربح جوړ شي به عمل د خپل عمل په وجه عمل کې خو بس نشته ولا خفص فی العمل والاعلى چې مضارب اول هغه مستحق جوړ شي بملکه المستند په خپل ملک باندې پیسو مالکو خدا سي ملک چې هغه استناد مستند سند یو به اداء الزمان یعنی منسوب کېدلی اداء زمان پورې منسوب کېدلی اداء زمان ته نو فلا یاران نو خبس نو خالی نشو د نوعی خبس نه منسوب کېدلی اداء زمان د څه مطلب یې څو پورې زمان نو هغه پورې مالک نو زمان چې ادا شو له مالک شو د خور کړي زمان نه مخکې دي دغه طریقې سره به خبس هم رااله قال قدري مولا فرمایي و اذا دفع الي رب المال مضاربه بالنصف واذن لو لكبر ورجي کچره رب المال مضارب تویل چې لکه د مضاربت پیسې بل چاله په مضاربت ورکول شي به خو ورکول شي کنه خجي به د سی وشو چې د مضارب اول مضارب ثاني ته په سلس ورکړلې په سلس چې دا روپۍ درواله ګټه کوله دوی سیستا څلور د دوی سی به منګل راکې یوې ستاله ویږي کنه بس ټیک د چې کومه ګټه وشوله یوې سبب کې رب المال ثاني ورکې او باقي به د دې دواړو شي څنګه طریقې د خپل را روانې دي ګورئ او دا د فاکل چې ورکی الیه د مضارب ته رب المال مضاربه بالنصف دغه دې کنه پورا خبر مې نه د کړیار واذن له بيد فويل غيره فتفوا بالثلث وقد تصرف الثاني وربح فان كان رب المال
رب المال مضارب ته پیسې ورکړي په نیمه ګټه، نیمه به تالي نیمه به مال راکې. او مضارب ثاني را پاتېږي، مضارب اول دای مضارب ثاني له ورکي په ثلث باندې چې درې میسه تاله دوه منګله راکوه، نو 6,000 روپۍ وګټلې. 6,000 روپۍ کې ثلث څومره 2,000 ابر مضارب ثاني ته ورکي، باقي څو پاتې شولې 4,000. او مالک ورته ویلي نیمه ګټه به مال راکې، نیمه ګټه د مجموعې څومره ده 3,000 هغه ورکي. نور صورتونه کې ذکر کړي ګورئ. وإذا دفع کله چې ورکي الیه مضارب ته رب المال مضاربت کې پیسې ورکي بالنصف فنیما واذن له د اجازه مرته وکي به يدفعه چې ورکول شي لا غیره تم فدفعه بيد مضارب ثاني ورکي بسلس باندې وقد تصرف مضارب اول یار مضارب ثاني له ورکي وما بسلس باندې وقد تصرف الثاني او به تصرف هم کې ثاني کړي اور به حوګټ هم کې کړي وي نو سره شي فإن كان رب المال کچره رب المال ورته ویلي د صورت چې ما جوړ کړم د ذکر کړي چې کومه ګټه وشول نه به مال راکې، مجموعه ګټه به مال راکې. فإن كان کچره رب المال قال له دی مضارب اول ته ویلو على ان ما رزق الله هغه چې الله رزق موږ تراکي فهو بيننا نصفان زما استاد من زبنیم نیم وی د دې صورت کې فلرب المال النصف رب المال ته څومره ملاو شو وللمضارب الثاني الثلث 2,000 پشپاګو کې وللمضارب الاولي الثلث په خبره پوه شولې وجه څه ده مضارب اول خو د رب المال په اجازت باندې مضارب ثاني ته ورکړي نو د ټولو ګټه ټیک شوله لأن الدفع إلى الثاني زكا مضارب ثاني توركول مضاربة د فرقت صحة خسيوة ولي سيوة لوجود الأمر زكا موجود أمر به بل دفع باندي من جهة المالك مالك ده تربا ورب المال شرط لنفسه نصف جميع ما رزق او رب المال شرطم لګولیو د ځان د پاره چې نصف جميع ما رزق چې کوم رزق ملاويږي نیم به کې ماته ملاويږي نو فلم يبقى للاول اول ته پاتې نشو مگر صرف نسب رب المال ته ورکی نسب اول مضارب ته پاتې شو او د شرط لګولې د ثاني سره چې طالب په کې 16,000 کو مجموعه نه نشپک زره کې 3,000 رب المال ته او 3,000 چاته پاتې شولې مضارب اول ته او د رب مضارب ثاني ته ویلي دي چې طالب په کې 16,000 کو مغتوري 2,000 دي کنه دې خپل نبی ول ورکی وګورئ فلم يبقى للاول مضارب اول تباد نشولي مگر نصف فينصرف وتصرفه د چکم تصرف کړي دي چې مضارب ثاني ته ویلي سلس بدر کومه د تصرف باولي الى نصيبهم د نسب ته د کوم یې سره دینه بروالو د 3,000 نه 2,000 وقد تغری کنه وقد جعل من ذلك او تګرځولي او د خپل یسینه بقدر ثلث جميل بقدر ثلث الجميل طول مال ثلث چانه بارا ثاني د پاره فيكون له د ثلث دا ټول مال باله د ثاني د پاره شي فلم يبقى باقي په پاتې نشي مگر سدس البته دلته ګټه ټول د پاره سیدا ويطيب لهما دواړو مضاربینو ته دا ګټه سیدا لان فعل الثاني ذکر د دویم مضارب چې کوم اول کولو کنه عمل کولو دویم مضارب دا د سیولکه چې اول کولو دویم مضارب چې عمل کولو د سیولکه نو هغه تم ګټه ټیک شو اول تم ټیک شو د دې مثال شو لکه دا حساب مال کپڑے را کی دار له وګنده په 2 درهم او زی عبد الوهاب لور کمال کدا وګنده په روپۍ درهم باندې نه د 1 روپۍ وګندلې او د حساب نه 2 والے مې باغله ور کوم ماته پاتې شي استاد داسې کوي کنه شاګردانو لور کوي په چکل راضي وي خپي غاک وګورئ لأن فعل الثاني ذکر دویم مضارب فعل چې واقع للاول دا د سې لکه چاول کړي دی واقع اول لپاره واقع دی کمن استوجرا لکه هغه کس چې اجرت کې ونی ولې شي على خياطه ثوب پګندلو د کپړې به درهم په یو درهم فاستاجر غیره دغه ټیلر بل څوک به اجرت ونی سي عليه په عمل دغه خیاطت بنصف درهم باندې یو درهم به اصل مالک نوالي نیم بزان لنیم بابل لور کی وان كان قال له على ان لکبر وګوري کده سی ورته ویلی وي چې دا روپۍ رب المال ورته ویلی دا روپۍ درواله تا ته چې کومه ګټه رااله هغه کې نیم استانی مزما او دا می اجازه دی بل په مضاربت ورکول شي ما عبد الوهاب لور کړی شپږ بنیمه باندې عبد الوهاب په سلس باندې شپږ زر روپۍ وګټلې 2,000 باغله ورکم بقیا څو پاتې شولې څلور هغه کې به نیم
2000 رب المال ته نیم چې کوم 2000 دي دا به ما ته پاتې شي نو هر یو ته به څومره شي سلسل وګورئ وإن كان کچریو رب المال قال ویلیو له مضارب اولتا على ان ما رزقك الله تا ته چې الله کوم رزق درکې فهو بیننا نصفانی نو په دې صورت کې فلیل المضارب الثاني الثلث والباقي باقي 2 ثلث چې پاتې شو بین المضارب الاول ورب المال مال بوي نصفانی نیم لانه فوض ذکر رب المال سپارلو الیه مضارب اول ته تصرف وجعل او مضارب اول چې د ګرځولي ځان د فاره نصف ما نیم هغه مال رزق الاول کوم شول ته ملا شوی دا ولې کنه کوم دې ورسېدو سیدا وجعل او دی رب المال او مضارب ثانی اول چې د ځان د پاره ګرځولې وڅو نصف ما نیم هغه مال به پکې زمای رزق الاول کوم چې ماته ملاو شي او کومنګ دا وجعل کی رب المال تزمیر راځي کو لا بخوله کی ګوره وجعل او دی رب المال ګرځولې لنفسي ځان د پاره نصف ما نیم هغه مال وسې شوکا کم رزق الاول کم چې اول مضارب ته ملاو شي کې به نیم مال راکې 400 کې 2000 وسې شو کنه دا صحیح شوکا وقد رزق او دی اول ته رزق کې ملاو شي 2 ثلث فيكون نشب دا ثلثان بينهما د مرب المال مضارب اول ترمنځ بخلاف الاول بخلاف د مخکینی صورت کې الته غیر کل مال نسبیات کړو لانه ذکر رب المال چې دی الته جعل لنفسه نصف جميع الربح هغه ځان د بار ګرځولیو نسب د ټول ربح فافترقا نو دي مساله وغي کی فرق را لې ولو كان قال له فما ربحت لکبر وګری کده سی وته ویلو الکه شتا کما غټه وکړه نی مستانی مزما به مضارب اول ثانی ته ور کړلې پسول سمانی به مضارب خجی دا صورت بدل کړي یا می صغیر مسله ده ما ته یوسف ویلتا چې کما غټه وکړه لکنه اني مستا نی مزما اما مضارب ثانی ته ور کړی پنیما شپږ 0 روپۍ وګټلې 3000 به د مضارب ثانی شي باقي وڅو باندې شي درې نو ګټه ما 3000 کړی دا دې کې منی مزوال منی ما به سپل ور کوم رب المال ته ګوري ولو كان كجري رب المال قال دوی له مضارب ولتا فما ربحت من شيء تا چې کوم ګټه وکړه فبيني وبينك بزما استاد ترمنځ نیم وقد دفع حال لا چې دې مضارب اول ورکړی و غیر ته دویم ته بنسب باندې نیمه ګټه مانی ورکړی و نو په دې صورت کې د دویم د بار خو 3000 روپۍ شوي فلسانی ان نسب 3000 روپۍ باقي 3000 پاتې شولې کنه والباقي بين الاول ورب المال ابا يونيزر به تقسیم کی پیږي کنه بیار لان الاول زکا اول مضارب چې شرط لسانی ثانی مضارب د پاره شد لګاله و د نیمه ګټه غ 3000 روپۍ شولې او دا تر مالک د طرف اجازه تو وذالک او د شد لګول د نیمه ګټه مضارب ثانی ته مفوض الیه د تسوارل شوی من جهه رب المال فيستحق ولن د ثانی رب المضارب د مستحق د نیم جوړ شي وقد جعل رب المال او ګرځول رب المال ځان د پاره نصف ما نیمه ګټه کوم چې کړي و اول خو صرف 3000 ګټه کړي ده ولم يربح الا نسب هغه ګټنه د کلی مگر صرف نسب شپږ 0 کې 3000 فيكون دغه نسب چې 3000 د بدوړو ترمنځ شي ولو كان قال له على ان ما رزق الله تعالى فلي نصف او قال له فما كان لکبر وګوري ما ته یوسف پیسې راکړې دي چې کوم ګټه وکړه نی مستانی مزما او دا اجازه دی بل چاله ورکول شي ما دی عبد الوهاب ته ور کړه کوم ګټه وکړه نی مستانی مزما شپږ 0 روپۍ وګټلې 3000 روپۍ عبد الوهاب ته ملاو شي باقي 3000 به ما ته ملاو شي ټول زره بل مال ته ور کما ته به څم پاتې نشي د دې د مثال چې لکه حساب مال کپڑا را کړی په 1 درهم وګنډه او ما عبد الوهاب لور کړ په 1 درهم وګنډه نو زه به 1 درهم د حساب نواله ما به عبد الوهاب لور کما ته به څم پاتې نشي پوه شوي به بيخي آسان دی ګوره ولو کان کچریو د رب المال قال له مضارب ته ویلو الا ان ما رزق الله په دې شرط پیسې درکوم چې هغه پیسې چې رزق الله درکې مونږ ته الله رزق راکې نو فلی نصفونیم بمالی مونږ ته بدی مال کې الله رزق راکې کنیم بمالی د کل مال ربح کې نیم زما او قال يدي رب المال له مضارب د دې ویلو فما كان من فضل هغه چې کوم ګټه راشي
فبینی و بینک زما او ستا ترمنځ به نیم نیمه ګورې د کل مال ګټه. وقد دفع حال دا چې د مضارب اول دا پیسې ورکړي وي لا خرا بل ته مضاربت باندې بالنسب هغه به نیمه ورکړي وي. د په دې صورت کې فلی رب المال رب المال ته به نسب میلاو شي وللمضارب الثاني نسب میلاو شي ولا شيء للمضارب الاول ته به څه نه میلاویږي لأنه ذکر رب المال چې جعل نفسه نصف مطلق الفضل. داسې ده که نه ځان ګرځولي ځان د پاره نیم د مکملې ګټې. نو دی مضارب اول چې کوم شرط لګولی دی چې هلکه مضارب ثاني نیمه ګټه به در کوم دا به ټول د دې حصې ته راوړي دغسې فینصرف وا به وړي شرط د اول مضارب النصف د نیم شرط یې چې لګولی للثاني مضارب دپاره چاته به ووړي الى جمیع نصیبه ټول حصې د مضارب اول ته فیکون نو دا نصب چې دا به د ثاني دپاره شي بشرط په وجه باندې ویخرج الاول اول مضارب به وځي بغیر شیء اسم ورته میلاو نه شي تشې خوټې به ورته میلاو شي کمن استوجره لکه کمن استوجره لکه یو سړی په اجرت باندې ونیول شو یو ټیلر لیخیط ثوبا چې هغه کپړې وګنډي بدرهمن باندې فاستاجر دغه ټیلر بل کس ونیولو غیره بل کس لیخیط و چې دغه کپړې وګنډي بمثل په دغه یو درهم باندې څه مته نه میلاویږي. وان شرط للمضارب الثاني ثلثي الربح لږ به وګورئ حساب ماله پیسې راکړې دا درواله نیمه ګټه د مجموعه نیمه ګټه ستا نیمه زما ما ویل صحیح ده ماله اجازت هم راکړو بل ورکولی شي. ما عبدالوهاب ته ویل دا پیسې درواله 6,000 کې 4,000 ستا 2 حصې یوه ماله راکړه 6,000 روپۍ وګټلې. مضارب رب المال ته خو به نیمه ورکړي 3,000 او در مضارب ثاني 100 روپۍ جوړېږي 4,000 2,000 دي 6,000 کې نو هغه بقیه 3,000 به ورکړم او زر به پسې د ژبه هم ورکړم. اوس که مزیدار شو نه پوهېږي دې کې دا ټپه ویلی شوی دی یار مې د کوټې سوداګر دی او تشې خوټې وړي تشې راوړي نه دلته وایي بسې خوټې هم پرېښودل. وان شرط للمضارب الثاني که شرط یې ښیي مضارب ثاني دپاره د مضارب اول ثلثي ربح چې هلکه 4,000 په شپږو کې تعالی 3,000 کې 2,000 تعالی نو فلرب المال دپاره به نصف وي مضارب ثاني دپاره به ام نصف وي ویضمن زامن به جوړ شي مضارب اول للثاني دپاره سدس الربح شپږم حصې د ربح فی مال خپل مال جب نه به ورکوي لأنه ځکه دا مضارب اول چې شرط یې لګولی و ثاني دپاره شیان دی وشي هو مستحق داسې شي شرط یې لګولی چې هغه واجب دی حق دی د رب المال 6,000 کې 4,000 هغه ته ویلي دي که نه نو 4,000 کې دا 1,000 روپۍ چې دي دا خو د رب مالي سره 2 خو یې ورکړي خو 1,000 هم دي که نه نو پردی مال څوک چاله ورکولی شي نو خپل جب نه ورکه هغه ته خپلې روپۍ رب المال ته برابر یې کوئ 3,000 هغه له ورکه او د بل د جب نه ورکه لأنه رب المال اول چې مضارب اول شرط د شرط لګولې ثاني مضارب دپاره شاین د 1,000 روپو 6,000 کې 1,000 هو مستحق لرب المال چې هغه اصل کې د چا دي رب المال دي ځکه د رب المال څه ویلو چې نیمه ګټه به راکړې نو 2,000 خو ته میلاو شوي که نه دا 1,000 روپۍ د هغه دي او د هغه دپاره شرط د بل لپاره مضارب ثاني دپاره شرط لګولی دی. فلم ينفذ نه بنافذېږي په حق د رب المال کې لما فيه من الابطال ځکه دی که خو د هغه حق باطلېږي لکن تسمیه خو ټیک دا خو صحیح دی چې هلکه 2 حصې به رب المال مضارب ثاني ته ورکړي في نفسها صحیح ده لکون المسمى معلوم ځکه مسمى معلومه ده في عقد په یو عقد کې یملکه چې سړی مالک هم لري هر عقد چې سړی مالک او تسمیه وکړي تسمیه له به اعتباري وقد زمن او دار مضارب اول ضامن جوړ شوی له ثاني دپاره د سلامتیا د 200 دلته خو ته نیم میلاو شو نیم خو رب المال ویوړو فیلزمو لازم بشي وفا به په دغه روپو باندې چې هلکه دا ورته برابر یې که بما زمینه ولأنه دا مضارب اول چې دی غره د دوکه ورکړې ده یار ثاني ته چې تا ته به څه 200 میلاویږي هلته یې الټه بل سره د نیم باندې خبره کړې او په ضمن د عقد کې دا موږ ویل په ضمن د عقد کې چې څوک چاله دوکه ورکړي نو تاوان پرې راځي که نه وګورئ ولأنه غره د مضارب اول د دوکه ثاني ته ورکړي فی ضمن العقد وهو سبب الرجوع همدقه سبب د رجوع دی مضارب ثاني رجوع کولی شي په اول باندې فلهذا دغه وجه د یرجع رجوع به کوي ثاني علیه په اول باندې وهو نظیر من د دې مثال لسې دی یو هغه کس استوجره چې اجرت کې ونیولی شي لخیاط د ثوب د کپړې د ګنډلو په 1 درهم فدفعه الى من دای بل ورکی کنه
من یخیته دغه دی که نه سجو کتاب کې هم داسې دی بدرهمین راغلی ونسفین څه شته که نه او که نه یار مونږ باندې شی وران کو څه کې به شته دی خو دې دا غر کې مونږ څه حساب دی په یو نیم باندې فدفعو الی من دا یې ورکړي هغه چا ته یخیتو چې هغې وګنډي په څو خدلته نصفین دی اوله کې نشته صحیح ده ونذیر من استوجره هغه ټیلر چې ونیولی شي د خیاطة ثوب دپاره بدرهمین فدفعه بی دا ورکړي الی من بل ټیلر ته چې هغه به دا ګنډي بدرهمین ونصفین دلته ورسره ټکه نشته ویلې کوي